کوز دیر تیمرګر کې د غیرت په نوم قتل شوی دی چې پکې امان الله خان سره د خپل کورودانې وژلی شوی دی. دوی په کال 2021 کې د مرزۍ واده کړی و چې د جنۍ رور پې خپه و. په دې ډزې کړي دي. پولیس ملزم گرفتار کړی دی. د پولیس د وینا تر مخه د منډه معیار سره تعلق لرونکي امان الله خان د خپل کورودانې سره په خپل ګاډي کې روان و چې دوی سره په ګاډي کې ناست د کورودانې رور نصیر تیمرګر ناده دفتر سره په دې ډزې کړي دي چې په نتیجه کې امان الله خان او د هغه کورودانې په موقع حمله شوي دي. د پولیس اس ایچ او عمران خان د وینا تر مخه دواړه ښځه خاوند او ملزم د ترور بچي وو. نصیر د امان الله خان سره د خپل خور په واده خپه و. د اس ایچ او تیمرګر عمران خان وینا ده چې کومه د نادره افیس سره د قتل وقوع شوې ده، د دې متعلق زه ستاسو سره انفارمیشن شیر کول غواړم. سار اطلاع میلاو شوه چې یاره د نادره افیس تیمرګر سره دلته فایرینګ شوی دی او په هغې کې کسان قتل شوي دي. فوراً زه د نفرۍ سره موقع ته ورسېدم. پهله چې کوم دی دا موږ ملزم گرفتار کو، د هغه نه علیه قتل برآمد کو. بیا چې کوم مقتولین دي نو هغوی موږ هسپتال ته د پوسټ مارټم دپاره منتقل هم کړو. د دې وخوې انفارمیشن داسې دي چې دا مقتولین او دا ملزم فریق چې کوم دی دا په خپل منځ کې د ترور زامن دي، رشته دار دي. په 2021 کې د دې ملزم خور چې کوم دی نو دا د مقتول سره واده شوی دی، خو دا واده چې دی نو دا د فیملی د مرضۍ خلاف دی. بیا د دې خاندانونو په منځ کې د روغې کوشش هم شوی دی، خو هغه ناکام شوي دي او هغه په دې وجه ناکام شوي دي چې دا ملزم فریق چې کوم دی نو دیو د دې مقتول فریق نه په دې کې په بدل کې سوره وغوښته، په دې وجه باندې دا ناکام شوي دي. سار دا چې کوم مقتول دی د ښځه ده او د دې جینۍ دا ورور چې کوم دی نصیر ملزم نصیر دا د میدان نه دیو راغوښتی دی. دیو د شناختي کارت د جوړولو لپاره راغلي دي. تیمرګر د اډې نه دیو چې کوم دی په یو فیلډر کې ناست دي. د نادره افیس ته چې دی دا په یو فیلډر کې تللي دي. دغلته چې کله د ملزم موقع بیا منتې ده نو دغه د دې فیلډر کې چې نو فایرینګ کړی دی په تمانچه باندې او د جینۍ ولکې ویشتې دي. هلته بیا وروسته چې دی نو دا ایکسپایر شو. نوم نصیر ولد غلام رباني سکنه چنارکوټ میدان او کوم مقتول چې دی دغه امان الله ولد بادر خان سکنه کس معیار. موږ په تیمرګره کې هیڅ چاله قانون په لاس کې اخیستو اجازه نه ورکوو. که څوک پبلیک داسې څه کسان ویني چې هغه مشکوک وي نو موږ ته بر وخت اطلاع راکړي، موږ به د هغې خلاف قانوني کاروایي کوو. او زموږ په تیمرګره کې ګیر چاپېره ناکابندیان بالکل های الرټ دي، خصوصا په اوسني وخت کې.